کچیرې تاسو د کاغذ ولیکلو بیا هم د شر او د فساد نه علاوه د ختمېدو دپاره الله رب العالمین فرمایي چې په دې کاغذونو باندې تاسو یو دوه ګواهان هم جوړ کړو. بعضې مفسرین فرمایي که هغه ښځه وه او همدارقم دوی ښځې معنا که چېرته په داسې موقع باندې راغلو چې سړي کم و یو سړی و او دوې زنانه نو دغه چې کوم دی برابرې دي نو بیا د کوم دی دعا ګواهان پرې جوړ کړی شي او که زور له ګواهانې ښځې وي نو بیا د دوی معتبره نه ده په یو شي کې. د دې د وجې نه ما عزتمندو بل حکم الله پکې دا ذکر کوي که چیرې په کاغذ کې خبره ذکر شوه او بله ورځ ګواه نه بیا ګواهان جوړول او که جوړ هم نه کړو حاضر خبره وي نو بیا چې کوم دی په دې کې هېڅ تکلیف نشته. الله رب العالمین دې موږ تاسو چې کوم دی د جنګ جګړو نه او همدارقم الله د فساداتو نه موږ تاسو جوړ ساتلی کړي. و الله رب العالمین فرمایي که چې داسې موقع راغله چې په هغه کې نه ګواهانو او نه چې کوم دی کاتب لیکونکی و د چا سره تو سودو کوله نو الله رب العالمین فرمایي چې ته بیا رعان وکړه. معنا دا ده که مثال کې د چا سره تو پیسې اخیستلې یا د چا سره چې کوم دی یو خبره کوله نو الله فرمایي بیا داسې فیصله وکړه چې دغله مثال کې یو شی ولیکه ورته وایي چې دومره پیسې راکړه که ټوله مو د پیسې واپس در کړلې نو ته مو د خپل امانت واپس کړي او که ټوله مو پیسې نه کړلې نو ته چې کوم دی دغه وکړه. نو الله رب العالمین فرمایي چې چاله د امانت ملو شلو دغه امانت د دې سمبول کېږي او تر هغه پورې رسېږي تر کومه پورې چې ده ته پیسې نه وي حواله کړې. نو ما عزتمندو عزیزانو مهمه خبره دا ده چې د موږ د تاسو د فیصلې دپاره اولنۍ خبره دا ده چې موږ کاغذ ولیکو او په هره خبره پکې ولیکو ځکه چې په کاغذ لیکلو کې د زوی خرابېږي نه. دویم نمبر موږ چې کوم دی د خپلې د اصلاح دپاره موږ به یو بل مسلمان باندې اعتماد جوړ کړو او دومره اعتماد جوړ کړو چې هغه خبره وکړي چې مو پرې باور وي